یا صاحب دغه پوښتنه به کوو چې دې وخت کې پښتون پېښور بورډ سره څومره سټوډنټان چې کوم دی هغه اګزام ورکوي او دې لپاره څونه سټاف خالونه دې وخت کې د الله په فضل باندې هغه ایجوکیشن هغه ریشو شکر دی وقتا په وقتا زیاتیږي. نو موږ سره په پېښور بورډ کې په دې وخت کې تقریبا 1,80,931 سټوډنټس دا اپیر کیږي چې دې کې موږ سره په 9 کې 94,595 سټوډنټس اپیر کیږي او په میټرک کې موږ سره more than 86,000 سټوډنټس اپیر کیږي. بیا دغه لپاره موږ مختلف چونکه زمونږ ټول سیستم چونکه الله په فضل ډیجیټل دی نو موږ ته په سیکنډ کې چې موږ څنګه کمپیوټر بټن او نو موږ ته پته ولګي چې موږ سره فیمیل څومره دي او موږ سره میل څومره دي. نو په دې کې موږ سره د وخت کې چې کوم حالونه دي هغه 739 دي. په هغې کې موږ سره چې کوم د میل هالز دي هغه 431 دي، فیمیل هالز چې دي هغه 229 دي. نو دې سره موږ هم دا کوو چې زموږ د فیمیل هغه ایجوکیشن هم وقتا فوقتا د هغې ریشو شکر دی زیاتیږي. نو سپروایزري سټاف چې تاسو وګورئ موږ سره دې وخت کې 4,620 سپروایزري سټاف موږ ته دې وخت کې ټوټل په دې 739 هالز کې هغه موږ سره اویلیبل دی. هغه موږ ډیفیوټ کړي چې په هغې کې میل سټاف چې دی هغه 3,012 دی او فیمیل چې دی 1,608 سټوډنټس موږ سره د وخت کې اپیر کیږي. بیا په 19 کې موږ سره د میل چې کوم تعداد دی هغه 1,18,000 دی، مور دین 1,18,830 سمثینګ، او هغې کې بیا فیمیل چې دی هغه 62,000 سمثینګ داسې دي. نو دې وخت کې لکه موږ مخکې خو به ریشو ډېره زیاته وه، خو پسې فیمیل شوم کې هغه ایجوکیشن وقتا په وقتا خلکو کې اویرنس هم راغی او را روان دی. نو د فیمیل هغه ریشو شکر دی زمونږ زیاتیږي او دغه زمونږ ټول چې څونه هغه ډیټیل دی نو هغه موږ سره دې وخت کې دغه اویلیبل دی. چترال ته ځئ که نه چترال داسې وه چې موږ د چترال موږ سره 84 سنټرز وو چترال لپاره. هغې کې موږ سټاپ مطلب دا چې ډیپوټ کړی دی خو موږ هغه چترال نه سټاپ واپس کړو. ولې زمونږ په 16 تاریخ باندې هلته کې هغه سپروایزري سټاف چې کوم هغه ورکشاپ و نو هغه موږ ډیټ ایښی خو د بارانونو په وجه باندې هغه سیستم زمونږ بند شو. هلته کې چونکې روډونه اوبه وړي دي، خوړونه راغلي او پولونه ختم شوي دي، نو زمونږ هغه سټاف هم هلته کې ګیر شوی. خو بیا هلته کې الله دې عزت وکړي مطلب دا چې د ډي سی لور چې کوم سټاف و هغوی و، ډي پی او صاحب یا اپر چترال کې چې کوم زمونږ ډي سی یا ډي پی او صاحب دی نو هغوی هلته کې هغه ایمرجنسي بیسس باندې هغوی ریسکیو وکړل. زمونږ چې کوم د پیپرو ګاډی و نو هغه هم ریسکیو که هغه واوړېده. لکه موږ چې بیا معلومات کړل هغوی سره ډیلی بیسس نه په منټونو په حساب باندې موږ سره رابطه کیو. بیا سیکټریلیمنټري پکې ډېر زیات انټرسټ و، منسټر صاحب پکې ډېر انټرسټ و، په هغې باندې باقاعده موږ میټینګ وکړو چې یاره موږ دغه چونکې د سټوډنټانو د سیفټي دپاره یا کوم سټاف دغلته موږ دغه کړی ډیلیور کړی دی ډیپیوټ کړی دی ساري، نو هغې دپاره مطلب دا دی چې یاره موږ چې کوم سیفټي لوازمات دي هغې دپاره موږ ایګزام موږ یو ریشیډول دغه کوو. نو هغه منسټر صاحب هم مطلب دا چې هغه هغې سره اګري شو، سیکرټري صاحب هم اګري شو. نو موږ هلته کې 3 پیپره چې کومه فرسټ زموږ فیس کې به کېدی نو هغه موږ پوسټپون کړی. نو هغه بیا موږ اینډ آف د ایګزام مطلب دا چې کوم اخلو. خو اوس هم مطلب دا چې موږ ته اطلاعات راځي چې دا 18 تاریخ نه بیا یو نوی سپل شروع کېږي. نو که فرض کا دغلته کې موسم خو بیا موږ خپل ایګزام مطلب دا چې څو ورځې کې هلته کې سټارټ کړو، افټر 23 پورې هغوی چوټیانې مو ورکړي. افټر 23 که فرض کا بیا هم څه مسلې وي نو موږ ته دغه ځای د سټوډنټان یا فرض که زمونږ کوم سټاف دی نو چونکې د هغوی هغه زندګۍ هغه دغه خو موږ ته ګران دی، نو کوشش به کوو چې هغه موږ وروستو ته بیا بوځو او انشاءالله زمونږ انتظامات هلته کې مکمل دي. موږ ته به څه مسلې نه وي، خو که فرض که موسم ښه وي او دغه ټیک وي. مهدي جان صاحب موږ ته په لومړي ځل داسې موقع میلاویږي چې موږ داسې کولو تاسو نه تپوسونه کوو، پوښتنه درنه کوو د ماشومانو دپاره. مخکې موږ سره په بورډ کې داسې موقع نه ده میلاو شوې چې خبر شوي دي. دې وخت کې چېرته د یو استاد نه شکایت وي یا په یو سکول کې خال کې استادانو کمي وي نو ډیوټۍ هغه سیسټم خو دغه شوی دی، نو په ایمرجنسي بنیادو کې ډیوټي هم ورکولی شي یا داسې دا چې زمونږ چې کوم کمیټي جوړه کړی نو هغه هلته کې موږ لکه پرون تاسو راغلی دی ویزټ هم تاسو وکړو، نو هغه کمیټي پرون هم تاسو وکتل چې 11 بجو پورې ناست وو. نو اوس هم چې کوم هلته کې موږ سره کومه کمیټي ده نو هغه به هلته کې موجود وي.
چې کوم ځای کې موږ ته د استاد یا ټیچر په نیډ بیس باندې ضرورت راشي نو هغه به هغوی ورته اټومیټیکلی ډیپورټ کوي. زموږ ټول څوک سیسټم شکر دی آنلاین دی، دا نه چې موږ ته به استاد هلته کې راځي بس موږ خو هغه ځای نه وکړو، بس مخکې سره په ویب سایټ باندې اپلوډ کړو، دوی ځان له پرنټ وباسي. نو دا خو نشته چې دی پسې به بورډ ته راتګ وي. موږ بار بار مطلب دا چې خپل ټیچرانو ته وایو چې کله ډراو شي نو مهرباني وکړئ. مصیبت دا دی چې زیاتره خلک هغه ډرا په ویب سایټ باندې ګوري نه، ډیوټي لګېدلې وي هغوی خپلې ډیوټي ګوري نه. بیا موږ سره دا سیسټم هلته کې شکر دی شته چې موږ وګورو چې څونه خلکو خپلې ډیوټۍ مطلب دا چې موږ اپلوډ کړي وي او دوی ډاونلوډ کړي نو موږ ته هغه شو راشي هلته چېرې دې ټیچرانو ډیوټي ډاونلوډ کړې ده نو هغه موږ بیا په کینسل کې تصور کوو نه. که فرض که کم ټیچر خپله ډیوټي ډاونلوډ نه کړي نو بیا هغې نه پس موږ چونکې د ایګزام زموږ ریکوایرمنټ یې موږ حالونه خالي نه شو پرېښودی نو هغه هلته کې نور خلک بیا هغه سټاف د ویټنګ لیست نه هغوی کینسل کړي او نور خلک ته بیا ولګوي. موږ یو اموخت اغوستی دی چې که نه ډیوټۍ له به چې تللو چاته شپارس کړی دی ایم پی ای ته ایم این ای ته دې پرې دا میجر ډرا نو ډېر پرشر به نه و لکه پرشر خو جی په هر وخت چونکې دا خو زمونږ یو ګلوبل ویلیج دی، ګلوبل ویلیج دی زمونږ خو نږدې یو بل سره تعلقونه دي، ورورولۍ دي، دغه دي. اوس مخکې خو به ډېر زیات دغه اوس هم لکه مطلب دا چې پرشر هم وي او 100% خو نه وي خو مده 50% بیا هم پرشر وي چې هر سړی وایي چې لکه زما دې ډیوټي ولګي. نو که فرض که داسې ټیچرز پرون تاسو وکتل یو زنانه راله چېرې زما په فسټ ځل باندې دلته کې ډیوټي لګېدلی نو داسې نه چې دلته کې په قص باندې څوک ډیوټي نه لګي. اوس په ډرا باندې چې یو څیز کېږي نو ضروري ده چې لکه مطلب دا چې خامخا کېږي. ډېر خلک داسې شته چې هغوی په سیم ځای باندې بیا راوځي نو په هغې موږ باندې اکثر په موږ باندې خلک تنقید کوي خو الله ګواه دی پرون وخت کې 400 کې چې کله ورکشاپ نو زموږ چیرمین صاحب بای اوت وی بای اوت هغه دا ویلي چې یاره موږ کومه ډرا کړې ده هغې کې مطلب دی چې موږ هېڅ قسمه ګوتې نه والي. بعضې به داسې کېدل چې ډرا به وشوه ډېرو خلکو ته مطلب دا چې یا به ډاونلوډ نه کړئ یا به مطلب دا چې ډیوټۍ میلو نه شو نو ډېر خلکو مخې سره خپل خپل خلک ولګول. دې ځل 2-3 داسې کیسونه شي چې لکه هغه مطلب دا چې هغه لیست اویلیبل نو او مطلب دا چې حال کې د ځای فرکولو لپاره چېرې مطلب دا چې زر خاص کر موږ ته فار پلنګس ایریا موږ سره شته لکه موږ سره ممن دي، موږ سره خیبر دی، لکه لنډي کوتل بره شلمان داسې دی خوا لاړ شي د متنو نه بره لاړ شي موږ سره دغه امت واحده مطلب دا چې علاقه دغه درې پورې نو داسې ځایونو کې موږ ته فیمیل هالز ارینجمنټ کول دا ډېر ګران کار دی. نو هغه 100% که په ډرام وشي نو ډېر خلک هلته کې خپلې زنانه اوس لکه فرض کړه 400 نه د پېښور نه خپله زنانه عام سړی څوک نشي لګولی لنډي کوتل ته نو زنانه به څوک ولیږي نو بیا موږ هغې لپاره خپل زونز جوړ کړي دي لکه د خیبر خپل زون دی، د ممندو خپل زون دی، هغه موږ شب قدر سره اچولی دی، د 400 خپل زون دی، د پېښور خپل زون دی بلکې پېښور کې موږ 2-3 زون جوړ کړي دي لکه پېښور خو غون زون دی خو موږ هغې کې 2-3 زون جوړ کړي دي. د دې دپاره هم جوړ کړي دي چې داسې ونه شي چې لکه فرض کړه زنانه د 400 او ډیوټي یې په ممندو کې لګېدلي زنانه د ممندو او ډیوټي یې مطلب دا دی چې په دغه کې لګېدلي په دره کې لګېدلي یا درې سره خوا کې چې کوم علاقې دي نو موږ کوشش کوو چې یاره کوم په ډور سټپ باندې خاص کر فیمیل ته چې لکه هغوی ته داسې څه مسلې را نه شي چې هغه لرې وي د کور نه لکه فیمیل زموږ 20 قسمه مسلې وي څه د سکول مسلې وي ورته بیا چې روټۍ راشي نو مطلب د کور نه موږ وایو چې الموسټ بس یو 2-3 کیلومیټره کې هغې په هغه رینج کې ډیوټي لګېدلي نو هغه زموږ ډیوټي هم صحیح طریقې سره مطلب دا چې کولی شي په ټایم ځي راځي او مطلب دا چې څه مسلې هغوی ته هم څه نه وي لکه مطلب دا چې د ټرانسپورټ مسلې ورته یا فرض کړه د بعضې د ګاډي ځي بعضې ته نه ځي که چا سره خپل ګاډي وي خو ویل اینډ ګوډ که چا سره خپل ګاډي نه نو ټرانسپورټ مسلې باندې بیا پیپر له په ټایم رسېدل پیپر وړل سټیشن ته نو موږ د پیپر لپاره کوشش داسې کړی دی چې موږ خپل ټیمونه او خپل د امپلایز بعضې ټیچران هغه موږ اغوښتي دي هغه موږ ډیپیوټ کړي دي په ډیلی بیسس باندې هغه بکسې خپل سټیشن ته رسوي. کوشش موږ دا کړی دی چې کوم ځای ته راشي لکه فرض کړه 400 کې دلته کې بینک دی یا پېښور کې بینک دی نو هغې له موږ نیرسټ هغه ځای ته ډسټنس ورکړي چې هغه ځای نه صرف 5 یا 10 یا 15 منټ مزل وي ورته بس 5 یا 10 منټ واکینګ ډسټنس پکې شته نو موږ کوشش کوو چې زموږ چې کوم سیسټم دی چې دا موږ نورم امپروو کړو زموږ ټول سیسټم شکر دی کمپیوټرایز دی آنلاین دی خو چې څوک ته فایده اخلي لکه ضرورت نه چې فرض کار یو څیز پسې به ته بورډ ته یو کار له راځې خو
ډېر خلک داسې وي لکه اسلامي کالج کې یونټونه موږ مایګریشن آنلاین کړي دي دوی باقاعده راځي په خپل هغې پسې نو که په خپل یو کس راځي ځان سره څلور پنځه ملګري هم والي نو هسې بې یو رش جوړ شي یو مسله جوړه شي نو موږ ټول سیسټم شکر دی آنلاین دی خو چې دا موږ د آنلاین ویب سایټ ته یو کس لاړ شي او هغه سرچ کړي او ګوري نو هر یو فیسیلیټي پکې شکر دی شته هغه به یو بورډ کې انشاءالله داسې نه څنګه چې پېښور بورډ کې وي. ډېره مننه.